بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. په دنیا کې د ګناهونو کول د ګناهونو ډیروالی او خاص طور هغه کارونه چې الله حرام کړي دي هغې حلال ګرځول دا د دې سبب جوړیږي چې الله رب العالمین خپل عذابونه په دغسې خلکو باندې راولي. عمر رضی الله تعالی عنه فرمای چې په الله قسم چې کلم په ځمکه کې ګناهونه ډیر زیات شي نو الله رب العالمین خپل عذابونه په مختلف شکلونو کې رالیږي، کله د باران په شکل کې، کله د زلزلې په شکل کې او کله د بادونو او د هواګانو په شکل کې. یعنی کلم چې ګناهونه په ځمکه کې ډیر شي الله بارانونه ډیر کی، الله هواګانې او طوفانونه ډیر کی او د هغې په واسطه باندې خلق غرق او تباه کړي، هغه قوم مکمل لري کی، زلزلې ور باندې راولي، هغه قوم هلاک کی او لري کی. عمر رضی الله تعالی عنه هم دارنګه فرمای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې هم دا اوریدلی دي او دا خبر هغه هم کوله چې کله په تاسو کې زنا ډیره شي، چې کله په تاسو کې د شراب سکل ډیر شي او چې کله تاسو موسیقي اوریدل حلال وګرځول او دا ناروا کارونه حلال وګرځول نو الله رب العالمین به تاسو له د هغې سزا د زلزلو په شکل کې درکړي، د زلزلو په شکل کې به درکړي او همدغه رنګ ستاسو دا ځمکه چې کوم ده دا به وخوځي، عذابونه به د الله رب العالمین د طرف نه راشي. د دې وجې نه کله چې مدینه منوره کې زلزله راغله او د هغې ځمکه وخوځېدله نو عمر رضی الله تعالی عنه هغې خلکو ته وایي چې په الله قسم چې زه به نور د تاسو سره نه پاتې کېږم، کنې خپل ګناهونه ختم کوي، توبې وباسئ الله رب العالمین ته. دلیل دی په دې باندې چې کله انسان ګناهونه ډیر کړي د الله په ځمکه کې حلال او حرام و خیال نه ساتي، د حرامو نه ځان نه ساتي نو الله رب العالمین هلته زلازل، زلزلې، طوفانونه، بارانونه او دغه سیلابونه دا راولي او هغه خلک تباه کوي او د نور امت دپاره هغه عبرت ګرځوي. نو راځئ چې خپل حال کې پام وکړو، خپل ګریوان کې سوچ وکړو او د الله نه دا وغواړو چې الله رب العالمین موږ د ګناهونو نه لرې کړي، الله ته موږ توبه وباسو، الله رب العالمین دې زموږ توبه قبوله کړي. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.